أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم زمال اسلام عزت مند مسلمانان د ماہ رمضان شریف عظیم او قدرمند میاشت شروع ده چې الله تبارک و تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مومنانو فرض کړی شوي دي په تاسو باندې روزې کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون لکه چې فرض کړی شوي په هغه خلقو چې پخواله تاسو نه وو خایي چې تاسو پرهیزګاران جوړ شئ پرهیزګاران شئ ماہ رمضان دومره عظیم او قدرمند میاشت چې انسان په دې کې واقعي چې پرهیزګار کیږي یعنی تقوادار کیږي نیک عمل انسان ته نه جوړیږي په عبادت باندې په تلاوت باندې په ذکر باندې په تراویح باندې په نیکو اعمالو باندې انسان خیسته ښکاریږي او دنه یو لوی انسان جوړیږي نو ماہ رمضان داسې میاشت ده چې دې ګناهونه ختمیږي او د انسان نیک اعمال ورکې زیاتیږي حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماہ رمضان شریف اول لس ورځې دا د رحمت دي د الله تبارک و تعالی رحمت نزول شوی وي او جنتونه خیسته شوي د جنتونو دروازې کولوي د جهنم تمام دروازې بند وي شیطانان تړلی شوي وي په وجه د دې چې ماہ رمضان شریف په دې مؤمنانو مسلمانانو باندې د الله تبارک و تعالی یو عظیم احسان دی نو په دې لس ورځو کې دا وظیفه کثرت سره لوستل پکار دي رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین څومره کثرت سره چې انسان دا وایي الله تبارک و تعالی ور باندې خپل رحمت نازلی او مغفرت به ورته کوي ډیر کثیر تعداد سره یعنی کثرت سره ویل پکار دي هر مانځه پیسل کرتی وایا او چې فارغ وخت ته ملاویږي نو ډیر زیات دا وظیفه کوا محبوب علیہ السلام فرمایي د دې وظیفې کثرت پکار دی په اولنو لس ورځو کې نو اولنې لس ورځې د رحمت دي الله تبارک و تعالی دې موږ ته خیر او برکت راکړي د ماہ رمضان شریف برکتونه شرابتونه اجرونه او ثوابونه د مولا اعظم د ټولو نصیب کی اولنې درس د لسو ورځو د رحمت چې کوم شروع پاغې کې دی ان شاء الله وار په وار به د لسو ورځو فضیلت او برکت بیانېږي دا مخکې شیر کوي مسلمانانو ته چې هغوی یې ګوري نو ستاسو هم پکې فایده را اجر او ثواب به ته ملاویږي نور مسلمانان به ترې نه هم پیدا واخلي اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه